بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. امید در به کوم چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ. الله پاک مو روغ جوړ ساته چې د ژوند نه مزې واخلئ. نن چې کومه وظیفه ده دا ډېره زیاته قیمتي ډېره زیاته بهترین وظیفه ده. انسان چې کله پیدا شي او د هغه ځای نه بیا دی راغټېږي کله دی بالغه شي نو د انسان ته یو فکر ولګي یو غم د انسان ته ولګي چې یاره څنګه به ماته جنت میلاو شي. نو د جنت د میلاوېدو دپاره ډېره زیاته بهترینه وظیفه ده. انسان ته جنت میلاو شي د هغه ځای کوم نعمتونه دي د هغه ځای کمې خوشحالۍ دي حورې دي غلمان دي او دغه شانتې د الله پاک دیدار دی د پیغمبر علیه صلات وسلام دیدار دی صحابه کرامو دیدار دی آدم علیه السلام نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام څومره چې پیغمبران دي د ټولو پیغمبرانو دیدار پکې دا کیږي. الله پاک چې کوم ښایسته فرشتې پیدا کړي دي د هغې دیدار پکې دا کیږي او ډېر زیات د آرام او ډېر زیات د مزو ډېر زیات د سکون ځای دی. او بیا تاسو به یو خبر اورېدلي حوض کوثر اوبه چې کوم سړی یو پیره وڅښي دا به بیا تږی کیږي نو دومره د خوشحالو ځای دی. نو دغه د خوشحالو دا ځای به څنګه حاصلو. نن ما ستاسو لپاره او د خپل ځان لپاره ډېره زیاته بهترینه وظیفه راوړې ده. د بخاري شریف او د مسلم شریف حدیث دی. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې پیغمبر علیه صلات وسلام وفرمایل چې بېشکه د الله پاک یو کم سل نومونه دي او کم بنده دغه نومونه یاد کړي ځان سره محفوظ وساتي په دې ایمان راوړي الله پاک په دا سړی جنت کې داخلوي. نظم کوشش کوم او تاسو هم کوشش وکئ او څونه چې خلک د هغوی خبر نه دي دا پیغام هغوی ته ورسوئ. د جنت ته د داخلېدو دپاره ډېر زیات اسان عمل دی او هغه اعمال اسماء الحسنه دي. الله پاک چې کوم نن مې نومونه دي نو چې دا موږ یاد کړو او دا په خپل عمل کې راولو او روزانه په توګه یو پیره د ورځې ما ورته دوهراوه چې ما ورته نه هېرېږي نه نو انشاءالله الله پاک به ما ورته ته او څونه کسان چې په دې باندې عمل کوي هغوی ته به ضرور جنت ورکوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.